السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ګرانو کتونکو زیم کاری محمد ظفر عثماني ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. نن یو وار بیا زه د یو نوي ویډیو سره ستاسو مخ ته حاضر شوی یم. په دا ویډیو کې نن موږ خبره کوو د قرآن مجید کومې مشهور لهجې چې دي چې په هغه کې د عربو یعنی سعودیه عربیه مکه مکرمه مدینه منوره او د مصر د دوی دوو کوم لهجې د استعمال چې دي په دې کې څه فرق دی. نو زما د موضوع و تک ته مخکې چې زه دا موضوع شروع کوم د دې څخه مخکې زما هغه ورونه او خویندې چې مطلب دا ټیم دوی مطلب نیټ استعمالوي موبایل انشاءالله زه امید کوم چې دا ویډیو به د دې د ګردو دپاره ډیره فایدهمنه وګرځېږي او زه شکریه ادا کوم ستاسو ګرانو کتونکو چې تاسو ټیم راویستي زما د ویډیو د کتلو دپاره د خوښولو دپاره او د هغه څه د معلوماتو حاصلولو دپاره زه ستاسو ډیر کورودانه وایم شکریه وایم. که هغه هر څوک د هر ځای سي د مځکې پر سر باندې یا د مځکې د کونې د هر ملک د هغې علاقې سي زه د دوی ټولو کور ودانۍ وایم چې دوی مطلب ماته ټایم راکړي زما ویډیو اوري. نو زه ته دا خواست کوم چې تاسو د ویډیو څخه وځئ مه او پرېږدئ یې مه او پوره ویډیو ضرور وګورئ لازمي یې وګورئ. ولې که تاسو پرېږدئ نو بیا هغه کتنګ چې دی ستاسې خامخا یو داسې خبره وي چې هغه ستاسې بیا پاتې سي. نو تر دې بهتره دا ده چې پوره ویډیو واورئ تاسو ته معلومات حاصل سي. نو به بیا تاسو ته سوچ نه درلویږي چې به هغه ویډیو خو ما کتلی و نو آیا هغې څه کې ویلي و که نو کې ویلي. بله خبره هم دا درته کوله چې مطلب زما کوم ویب سایټونه چې دي مشهور ویب سایټونه پر دا اکثرو ویب سایټو باندې مطلب مشهوره زه خپل ویډیو پر هغې باندې هم ایله کوم اپلوډوم یې خو تر ګردو زیات زما زاړه یادونه یا زاړه معلومات یا کوم خبرې یا کوم ابتدایي قرات ترتیبات چې ما په شروع کړي وو نو هغه چې دی هغه پر یوټیوب باندې وو نو په هغه کې زما اکثره ویډیو موجوده دي. اکثره معلومات زیاتره معلومات چې دي پر یوټیوب باندې په دا نور کې هم موږ کوشش کوو چې کم ویب سایټونه چې مطلب د 1 منټ څخه بالا یا 15 منټ ویډیو مطلب اجازه ته کیله کېږي موږ یې کیله کوی سو یا یو شی کې ویلو سو یا د تلاوت غي یا د معلومات په حواله سره نو په هغه کې یوټیوب چې دی سره پیرست دی د ګردو پر سر باندې دی. بیا دغه بعد فیسبوک دی چې مطلب فیسبوک آیډي د هغه په دغه نامه د کاري محمد ظفر عثماني په انګریزي کې. نو اکثره کم ملګري چې کله دی زما سره فرند ریکوست راځي نو داسې زه دا خواست کوم چې مطلب د فرند ریکوست ځای چونکې نسته نو لهذا تاسو کوشش وکړئ چې زما کوم وخت آیډي تی خلاصه کړه د فیسبوک ته نو د فالو اپشن کې راځي بس فالو یې کړئ نو انشاءالله ته به هغه رقم معلومات ملایوي هغه رقم به ته شیان ښکاره کېږي. نو د ایډینګ بعد فرند ریکوست بعد نو بیا د دویم اپشن چې دی فالو راځي نو په دې کې تاسو د موږ سره تعاون وکړئ زما یوټیوب چینل چې دی هغه وګورئ ورسئ چیک یې کړئ او سبسکرایب یې کړئ زما یوټیوب چینل او د موږ سره تعاون وکړئ داسې تعاون موږ ته ډېر څه پورې رسوي که دنیایي لحاظي که دیني لحاظي نو د دواړو لحاظ موږ ته فایده حاصلیږي ستاسو په تعاون سره ستاسو په سبسکرایبولو باندې ستاسو پر فالو کولو باندې ستاسو پر شیرولو باندې ستاسو پر خوښولو باندې او ستاسو په خبرو کولو باندې چې مطلب تاسو څه سوال یا جواب ته د مرسته کولای شي. نو چونکې نن زما موضوع په دا باره کې ده چې د قرآن مجید اوازونه خو ماته ته ویلو مطلب ما تعداد هم در وښوی په تېره ویډیو کې چې مطلب د مشهوره لهجې څو دي او نور څو اضافه کړي سوي وي او د دوی تعداد څو او دا کم حروف یې وو کومې لهجې وې په د حروفو څه معنا وه د لفظو څه معنا وه دا ما په تېر ویډیو کې درته وښول. نو دا ویډیو چې خصوصي زه جوړوم د دې مقصد دا دی چې د قرآن مجید لهجې یعنی ښایسته اوازونه اندازونه طرزونه چې ورته ویل کېږي په پښتو کې د عربو او د مصر په مابین کې څه فرق دی. نو ډېر اسانه خبره ده د دې دوه په مابین کې ډېر اسانه فرق دی. هغه دا رقم فرق دی چې عرب والا چې کله لمونځ ورکوي چې کله دوی په جماعت کې لهجه استعمالي یعنی په لمانځه کې لکه د سهار لمونځ د ماښام لمونځ یا د ماخستن لمونځ چې په زور اواز سره قرات امام وایي نو په دې کې عرب چې بیا دی هغې یوه لهجه استعمالي او د مصر والا چې دی هغه چې کله هغه خو نو د لمانځه څخه بغیر چې کله یو محفل یا یو پروګرام که په هر ځای کې نو کله دی قرات چې وایي نو دی په کم سے کم ټیم کې لهجې بدلوي 2 لهجې 3 لهجې 4 5 6 مکمله نه لهجې یا دغه څه کم یا نور لهجې خو نو دغه
لهجې نه دي چې بس موږ پر دغه شی ودرېږو چې بس دا دغه لهجې دي. لهجې دغه خو ډېرې دي. ولې ډېرې دي؟ خو مشهوره د هغه اووه دي یا چې دوه کې اضافه سوي دي اته نه دي، یعنی دوه چې نورو کې اضافه سوي دي نه لهجې دي. د دې څخه علاوه نورې هم لهجې زیاتې دي، ډېر دا اصل دي. دا نورې بیا کوم لهجې چې هغه ته فرعات ویل کېږي، لکه څنګه چې درخت راځي او د درختي اصل چې دی هغه بیخ راځي او دا نورې شاخونه یا پاڼې راځي. نو دا نور مقامات چې دي دا صنع بالسحر که او د سره د جهر مقام جهر کا دا اصل دي، دا نور فرع دي. حتی کې چې دا کردو جهر کا هم فرعاتو کې راځي و چې دی هغه نو بالکل په پخو معلوم دي چې دا مشهور لهجې دي و دي. نو دا چې و معلوم سولې، اوس دا نور به بیا څنګه ته ځان ته معلومه، نو خو ته به ور دا زده کوي چې به دا څو لهجې دي او دا کم لهجې دي. دا چې ځان ته معلومه کړي دا اول لهجې یا دا نه لهجې. فرعات بیا ودې ته ویل کېږي. ان شاء الله هم بیا مخته ان شاء الله پر دې باندې ان شاء الله ویډیو جوړوم، که څه هم کښنی و که غټه وزې پر جوړوم چې فرع ودې ته ویل کېږي چې کله ته یو آیات شروع کې په یوه لهجه کې هغه آیات لا نه پرسوي په مابین نه پرسوي په مابین کې ته یو بل لهجه کې استعمال کې او هغه لهجه دی ویل بیا په اخر کې وقف برته پر هغه لهجه وکي اکم چې تا اوله لهجه ویلو. مطلب ته د دوه لهجو سره چې دوه لهجې شته په کوم یو آیات کې پر یو ټیم استعمالای، نو د چې دی دته بیا فرع ویل کېږي. د دې بیا خپل یو طریقې کار دی. دا هم داسې مشکل کار نه دی. خو تر ګردو مشکل کار دا دی چې تا اول په د لهجې زده کې. مشکل په دا دی چې ته یوار ذهني طور ودی ته تیار سي. دا ذهني طور تیارېدل څه مشکل کار دی. چې کله ذهني طور ته تیار شولې بیا چې دی دا لهجې تا ته نه دي ګرانې، بیا دا ته اسانه دي. دا اصلي لهجې چې دي دا هم درته اسانه بیا او کوم چې فرع دي یعنی شاخونه چې دي هغه هم بیا تا ته اسانه شي. خو مین شرط یې دا دی چې اول به ته په لهجو سر خلاصوي چې زده دي کړې، بیا به دغه بعد ته فرعات تا ته انشاءالله استعمالولی سي درته اسانه کېږي. اوس دا فرق خو ما در وښوي چې مطلب د دې دوه په مابین کې څه فرق دی د استعمال په لحاظ باندې. نو ما درته ویل عرب چې کله د عرب امامان چې کوم دی هغه چې کله لمونځ ورکوي په دا لهجو کې نو اکثره یوه لهجه استعمالوي. دا یو فرق شو. او مصر چې دی هغه په 3 منټ 4 منټه کې دستي مطلب لهجه بس بیا بدله سي، بیا 2 مې 3 مې 4 مې ته ولاړ شي. څومره ټیم د سره دی لهجې بدلي، برته بیا لهجه راځي، برته بیا وای بیا وای بیا وای. خو دا دی چې د قرات ټایمینګ هم چې معلوم سي بیا پروا نه کوي. کم سے کم ټیم چې دی هغه 15 منټه نو بس مناسبه دی او تر 15 زیات سي بیا هیڅ پروا نه لري. د مصر کوم طریقه چې د کم چې پر سټیج ویل کېږي یا په پروګرامو کې ویل کېږي که څه هم ټیم نه بیا هم 15 منټه ټیم خو نو خامخای چې مطلب یو کاری قرات وای 15 منټه بالکل چې یو بیان ته موږ 1 غنټه ورکولای سو و نه ته موږ ټیم وخت ورکولای سو، نو قرات ته هم موږ وخت ورکولای سو، بار موږ اوریدلای سو. موږ لیدلې دي چې کله موږ پروګرامونه اکثره پروګرامونه ورسو زه د پروګرامونه څخه په دیو ګیله نه کوم چې کم خلک یا خبر نه یا ترتیبات سره شاو مختي هغه څه ګیله نه کوم. خو زه دا وایم چې کله یو بیانونه شډیر اوریدلای سي، شډیر بیانونه کېدلای سي او ناتونه بار اوریدلای سي، نو قرات د قاری یعنی د قاری قرآن یا قرات هم د رقم دي بار اوریدلای سي. کچلو یو نی 2 3 کنه سشتونه نسشت کم دي نشست هغه هم کې جوړېدلای سي. که څه هم ستا پروګرام د سار په وار کې یا مختصر 1 غنټه 2 غنټې په هغه کې څومره ته بیانونه نږدې یا د ماپښین د واري تر ماخستنی هغه خونوګه سره په هغه کې نشستونه راځي. اول نشست، دویم، دریم، څلورم ته کله ولاړو خو نه ورنه اکثر دا نشستونه وي. نو دا نشستونه چې دي په دې کې ته بالکل بار کاریان قرات ویلی سي، نعتونه کې ویل کېدلی سي، بیانونه کې کېدلی سي. نو لہذا بیا دا مجلس چې کوم دی دا کم جلسه چې ده دا مزید هم نوره خوندوره سي، دا ګرد شیان چې دي کې زیات سي، البته بیانونه هم کې زیات سي، قراتونه هم کې زیات سي، یعنی تلاوتونه نعتونه هم کې زیات سي. نو ډیر خوند وکړي. د هر وخت خپل اواز د علما خپل شایسته بیانونه، د قاریانو خپل شایسته قراتونه، د نعتخوانانو خپل شایسته نعتونه. نو څومره خوند کوي. نو موږ د الله پاک څخه دعا کوو چې یا پروردګار موږ ته هم داسې موقع بار را نصیب کړي چې په هغه کې موږ بار علما هم واورو، قرات هم واورو، کیوي هم وایي، نعتخوانانو هم واورو. نو ډیر ښه خوند کوي. نو الله پاک زم دعا کوم تیم زما پاک دعا کوي. بل خبره هم دا ته کوله چې د عربو د ویلو کم
رفتار چې دی د قرآن مجید د آیاتو د ویلو کم رفتار چې دی هغه دا رقم دی لکه دا اوس چې زه په پښتو کې مطلب زه ته ګایږم او اوس که زه داسې وکم چې زه خپل خبرې لږ تیزې کم یا ډېر سوکه کم مطلب زه اوس سره خبره کوم زه یو مثال در کوم د الفاظ د تیز ویلو د سوکه ویلو په اواز کې نه په ویلو کې په ادا کولو کې د حروف یا د الفاظو د ادا کېدو رفتار چې کم دی مطلب زه اوس مثال در کوم په پښتو کې چې زما نوم قاری محمد ظفر عثماني دی زما د قرات سره تعلق دی ګور دا خبرې مالي سوکه کې زه د لږ لا د خبرې لږ تیز وکم زما نوم قاری محمد ظفر عثماني دی زما تعلق د قرات سره دی نو ګور دا خبرې د لږ تیز سولې دا رقم کې بیا زه لږ نور تیز کم چې زما نوم قاری محمد ظفر عثماني دی او زما تعلق د قرات سره دی دا کم رفتار شي د خبرو رفتار کوي د خبرو د کم چې موږ خبرې کوو د کم چې الفاظ توري موږ ادا کوو د دې رفتار شي یو خو نو رفتار هغه ته وایي چې مطلب اواز کښته پورته هغه جلا مجلس هغه زه نه درته کوم زه صرف دا درشایم چې مطلب د اواز رفتار چې کوم دی د الفاظو در تور چې کوم رفتار دی دې ته چې ویل کېږي د دې بیا خپل نمایندې دا کم رفتار چې دی دا کم د حروف ادایګي چې ده په اواز کې نه د تورو په ویلو کې د آیاتو په ویلو کې د تلاوت په کولو کې اوس چې کله استاد و شاګردانو ته مشق کوي یا تلاوت ورزده کوي چې کله دی قرات ورته وایي ایواره دی وایي بیا شاګردان وایي ایواره دی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایي بیا شاګردان وایي نو دې ته تحقیق ویل کېږي دا کم چې استاد او شاګردان سره وایي کم شي مشي دې ته تحقیق ویل کېږي او ترتیل چې دی ترتیل بیا د الفاظو ادایګي د مصر چې کومه ده ول دې سوکه یې وایي په اواز کې اول سوکه بیا په اواز کې که پورته هم سي نو هغه طریقه یې هغه ډېر زر نه وایي هغه رقم نه لکه کم چې د لمانځه کې کم قرات ویل کېږي هغه رقم نه نو په دې وجه دې ته ترتیل ویل کېږي او درېمه درجه چې د الفاظو د ادایګي یا کم تیزوالی یا سوکوالی چې دی هغه درېم چې دی هغه ته تدویر ویل کېږي دا تدویر طریقه چې دا بیا د عربو ده دا تدویر طریقه بیا د عربو ده د عربو کم امامان چې لمونځونه ورکوي یا زموږ کم امامان چې لمونځونه ورکوي په کم رفتار چې دی سورتونه وایي په لمانځه کې په زور اواز سره د سهار لمانځه ماښام یا د ماخستن په لمانځه کې نو دې ته چې ویل کېږي و دا رفتار ته تدویر ویل کېږي او بیا په کال کې چې کم وخت په کال کې چې کله یو میاشته د روزې نو د روزې میاشته چې راسي په هغه کې چې کم حافظان تراویح ورکوي نو هغه رفتار چې دی هغه بیا تر د نورو درو درجو چې کم درې درجې چې ما اوس درته بیان کړې د رفتار د حروف یا د الفاظ د ادایګي چې کم رفتار دی دا څلورمه درجه د رفتار چې د دې ته حدر ویل کېږي دا بیا تر د درو درجو د لږ تیز دی نو په دې وجه په دې کې دی حافظ قرآن چې کله تلاوت کوي هغه د لږ چې دی لږ تیز کوي نو چونکې دا څلور درجې د आवाज دي چې مطلب اول ته تحقیق ویل کېږي اول رفتار ته دویم رفتار ته ترتیل ویل کېږي او دریم رفتار ته تدویر ویل کېږي او څلورم رفتار چې دغه ته حدر ویل کېږي نو ان شاء الله زه امید کوم چې دا ویډیو په کتلو سره ان شاء الله ستاسو په دا خبرو به سر خلاصي نو یو ور بیا درته چې مطلب تاسو زما ویډیو در سره لایک کی او زما یوټیوب چینل سره لایک کی فیسبوک آی ډی کوم دا هغه در سره فالو کی دا نور کوم ویب سایټونه چې دی ټیک ټاک سو سنیک ویډیو سو یا سنیپ چیټ سو نو انستاګرام سو او ټویټر سو پر دا ګور باندې مطلب ویډیو اپلوډوم نو تاسو ضرور زما ویډیو زما چینلان چې دی کړه فالو کی ویب سایټونه نو ان شاء الله بیا به د بل ویډیو سره ملاقات کو باقاعده موږ به ان شاء الله بیا شروع کوو په تلاوت سره چې مطلب اوله لهجه څنګه ده دویمه څنګه ده دریمه څنګه ده تر نو پوری ان شاء الله خیر تر هغه پورې ماته اجازه راکړئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته